अस्सलाम वालेकुम मलगुरु मौलाना फजल रहमान से पपशिन जलसा کې یو ډیر زبردست تقریر کړی دی धमाकेदार تقریر کړی دی چې په خپل تقریر کې سپیشلی پیپل پارټي خراخ کړی دا پیپل پارټي شدید تنقید ښکار جوړه کړی دا مولانا سے په تقریر کې څه خبرې کړي په هغه ډیټیل سره خبره کوو خو هغه نه علاوه په دې ویډیو کې صحافي حسن ایوب په نواز شریف باندې یو ډیر عجیبه تنقید کړی دی یو ډیر عجیبه ټویټ کړی دی تاسو به حیران شئ چې دا نواز شریف تعریف کړی دی او که تنقید یې کړی دی هغه باندې هم ډیټیل سره خبره کو سہیل افریدی په 8 جون باندې اجلاس راغوسته دي چې په دغه اجلاس کې با سہیل افریدی سب پلانینګ ډیسکس کوي هغه هم په دې ویډیو کې خبرې کو نو ډیر اهم اپډیټس دي په دې ویډیو کې ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ مولانا صاحب په پشین جلسه کې سخت تقریر کړی دی چې د پشین جلسه یې ریکارډ کړی دا مولانا صاحب خپل تقریر کې پیپل پارټي شدید تنقید ښکار جوړه کړی دا مولانا صاحب په خپل تقریر کې پیپل پارټي راخلي دا چې د پاکستان آئین د پیپل پارټي د سربراه د ذوالفقار علي بوټو په مخ کې جوړ شوی دی داغه هم په دې آئین جوړولو کې یو اهم کردار او اوس د پاکستان آئین ټوټي ټوټي کیږي خو تاسو ورته ګورئ او تاسو ورته ګورئ پیپل پارټي ته ویلي چې د پاکستان آئین د تاسو سربراه ذوالفقار علي بوټو چې تاسو هر ځای صفت کوي دا پیپل پارټي چې پیپل پارټي د لګ ډیر نوم دی نو دا ذوالفقار علي بوټو په وجه باندې دی هغه د پاکستان آئین جوړ کړ دی او هغه آئین د اوس د تاسو په دور حکومت کې د تاسو په مخ کې ټوټي ټوټي کیږي او تاسو ورته ګورئ تاسو ورته اکشن نه اخلئ نو اوس تاسو دا وایي چې ذوالفقار علي بوټو سیاست تاسو فالو کوئ او کنه تاسو داغه سیاست فالو کوئ او کنه تاسو داغه سیاست له نقصان ورکوئ دا مولانا صاحب په خپل تقریر کې د پیپل پارټي شدید پاغي باندې شدید تنقید کړی دی د مولانا جلسه په مین سټریم میډیا باندې هم نه د خودل شوی یعنی جی یو ای ته هم مین سټریم میډیا اوس ډیر زیات کوریج نه ورکوي دینه مخکې بچي مولانا صاحب څخه تقریر یا څه هم نغه په مین سټریم میډیا باندې ضرور چلیدو مین سټریم میډیا باغې ته کوریج ضرور ورکولو بل صحافي حسن ایوب باندې بوس خبرو کو چې نواز شریف حواله سره یو بیان جاری کړی دی چې تاسو ورې حیران بشئ چې دا در تعریف کړی دی او کنه تنقید یې کړی دی حسن ایوب خان ویلی دی چې نواز شریف د لانګ ټرم سوچ کوي چې کله نواز شریف موټروي جوړه کړي خلک وی اسې پیسې ضایع کړي خو موټروي نن یو غټ ایسټ جوړ دی او اوس دا هغه موټروي دا چې په مختلف حصے یې تخرفي مختلف حصے یې ګیروي کې دي او پیسې پر اخلي ګیروي کې خودو د پاره هم ساتل پکار دي ګیروي کې خودو د پاره هم ساتل پکار دي کنه لکه دا یو قسم له تاسو بوای چې خود نواز شریف دا صفت کړی چې د موټروي جوړه کړی دا او بل طرف له پکې دا هم ویلي چې اوس هغه موټروي چې نواز شریف جوړه کړی دا او اوس یو ټوټه خرڅای کله بل ځای ټوټه خرڅای کله یو ځای کې ټوټه خرڅ کړي کله بل ځای کې ټوټه خرڅ کړي یعنی وای د ګیروي کې خودو د پاره هم ساتل پکار وي دا حسن ایوب چې کوم دی په نواز شریف باندې یو غټ تنقید کړی دی ما په خیال تنقید د ځکه صفت خدا نه دی دینه علاوه بل چې کوم غټ خبر دی سہیل افریدی په 8 جون باندې یو اجلاس راغوسته دی چې په دې اجلاس کې به په 10 جون چې کم بجټ کیږي نو د هغه حواله سره به ډیسکشن کوي چې په دې بجټ مخالفت مونږه څنګه کو او کم طریقې سره مونږ خپل احتجاج ریکارډ کو یعنی په 8 جون باندې چې سہیل افریدی کوم اجلاس راغوسته دی په دغه اجلاس کې بدایو د 10 جون احتجاج ډیسکس کوي چې څنګه مونږه په کومه طریقه باندې مونږ احتجاج کوو دا په دې ویډیو کې اپډیټ شو د دې حواله سره تاسو سره دا کمنټ لازمي وکړئ